أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون. سورة الصافات 114 نمبر سورت 114 نمبر آیت. په 114 نمبر کې د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام واقعه ذکر کیږي. د واقعي ذکر کولو هم دغه غاټه خلاصه مضمون دی چې کوم کسانو د الله تعالی ر دین د لپاره کار کړی دی، نو الله تعالی به هغې باندې بیا ډېر احسانات هم کړي دي، او الله تعالی بیا هغوی د ډېرو مشکلاتو نه بچ کړي هم دي. او چا چې د دین مخالفت کړی دی نو اخوا قبر کې آخرت کې خو به سره کېږي، لیکن دنیا کې هم الله تعالی ذلیله کړي دي، خوار کړي دي. او دریم دا مسله ثابتېږي چې د دین دپاره خدمت کول داسې نوې خبره نه ده، د ټولو پیغمبرانو پیشه پاتې شوې. ټولو پیغمبرانو مخکې دا کار کړی دی، دین دپاره یې خدمت کړی دی، الله تعالی د وحدانیت دپاره یې خدمت کړی دی. دا د واقعي غټ اجزا او غټه خلاصه ده. دا واقعه په څو ځای کې تفصیلا تېره شوې ده. دې ځای کې د هغې نه مختصرا لږې جملې ذکر کېږي د دغه مضمون ثابتولو دپاره. الله تعالی ونجیناهما، موږ نجات ورکړی او خلاصي ورکړه دې دواړو ته، وقومهما او د قوم ته هم، د دې دواړو قوم ته هم چې بني اسرائیل دي، من الکرب العظیم، د مصیبت لوی مصیبت نه الله خلاص کړي. هغه لوی مصیبت د فرعون ظلمونه او د هغې بربریت او د هغه کارونه چې کوم د دوی سره یې کول هغه ته مراد دي. د فرعون د حکومت نه او د هغه د ریاست د لوی ظلم الله تعالی دوی ته نجات ورکړ. الله وی ونصرناهم، من امداد کړی ور دوی، فکانوا هم الغالبین، شو هم دوی غلبه موندونکي، دوی غلبه وموندله او د هغوی مخالفین فرعونیان الله تعالی په اوبو کې ډوب کړه، غرق شو. او ریاست او حکومت هم دوی خلکو ته الله تعالی پاتې کړ. وآتیناهم الکتاب او موږ ورکړی او دې دواړو ته کتاب. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته الله تعالی تورات هم ورکړی و، المستبین چې هغه واضح کتاب و، احکام پکې واضح ښکاره ذکر و، هر څوک پې پوهېدی شو. وهدیناهم الصراط المستقیم، موږ ښودلي وه دې دواړو ته لاره سمه، د اسلام او د شریعت سمه لاره مو ته ښودلې وه، او چې په دغه لار باندې هغوی الله تعالی ته ځان رسولی شو، جنت ته ځان رسولی شو، داسې لاره مو ته ښودلې وه. وترکنا موږ پرېښودل علیهما د دې دواړو باندې فی الاخرین، په وروستنو پیړو کې، وروستنو خلو کې، سلام علی موسی و هارون، چې سلامتیا دی په موسی علیه السلام او هارون علیه السلام باندې. یعنی دومره اعزاز الله تعالی ورکړه چې په دعاګانو کې او په مدحو کې خلک د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام نوم خامخا اخلي. کم از کم چې اسمونه کې داسې وایي چې موسی علیه السلام، دا علیه السلام دا هغه سلام ویل دي په ده باندې، نو دغه سلامون دغه مطلب دی. او دغه شان هارون علیه السلام دا خو هر څوک وایي، نو دغه سلامتیا ویل دا د سلامون مصداق چې خلک پې سلامتیا وایي، هر تعظیم او احترام په نظر ورته ګوري. الله تعالی وایي انا کذلک نجزی المحسنین، یقینا مونږ دغه شان بدله ورکوو نیکانو خلکو ته. هغه خلک چې د دین دپاره خدمت کوي او د ګناهونو نه ځان ساتي، الله تعالی ورته همدغه شان بدله ورکوي. چې روانې پیړۍ هم خو الفاظو سره یادوي، په دعاګانو سره یادوي او مینه محبت ورسره کوي، اگر که د وخت موجوده ظالمانې او دشمني ورسره هم وکړي، لیکن د تاریخ پاڼې د هغه یادګار پاک ساتي. او د تاریخ نه وروسته، تاریخ د لوستلو نه بعد وروستنی خلک هم د هغه مدح کوي، دعاګانې ورته کوي، او د قیامت پورې داسې جاري. اگر که دغه زمانې خلک یې ډېر مخالفت هم وکړي. لکه تاسو د نیکانو خلکو تاریخونه مطالعه کوي. امام بخاري رحمه الله د خپل علاقې نه جلا وطن کړی شو، وشړلی شو، په لاره کې دوه غرونو په منځ کې حصه ورکړه، وفات شو. دا د وخت خلکو رویه وه چې ده سره یې وکړله، لیکن د قیامته پورې خلک د امام بخاري سره څومره محبت کوي، څومره دعاګانې ورته کوي. دغه شان کې امام قرطبي رحمه الله هم د خپل زمانې د بادشاهانو د لاسه نه جلا وطن شو، او په نورو ځایونو کې د هجرت شپې ورځې تېرولې او دردونه تېرول. او په ده باندې دباو دا و چې کوم کتابونو ته ولیکل د نظام په حوالې سره دا بیرته لرې کړه، تفسیر قرطبي بیرته لرې کړه، نور کتابونه دې لرې کړه.
همده د خپل زمانہ په سختو کړاوونو کې تېره کړله. خلکو ته ښه سړی په هغه زمانه کې ښکاره نه شو ویلی، خو د قیامته پورې ټول مخلص خلک ورسره محبت کوي. تاریخ د هغه یادګار مقدس ساتلی دی. تاریخ د هغه یادونه چې کوم دغه محفوظ کړي دي نو مخلص خلک ورسره مینه کوي. دغه شان د کې امام رازي رحمه الله د خپل زمانه، امام ابن تیمیه رحمه الله، امام ابن قیم ټول دغه شان قربانۍ کړاوونه دردونه تیر کړي دي او لوی لوی جیلونه په خپل زمانه کې تیر کړي وو. لیکن تاریخ کې دوی یادونه ډېر مقدس او پاک دي، کردار یې صفا دي، قربانیان یې شته دي. نو قیامت پورې خلک ورته ډېر په درون نظر ګوري، دعاګانې ورته کوي. نو دا هم د دې آیات مصداق جوړېږي چې انا کذلک نجزي المحسنین، یقینا مونږ دغه شان بدله ورکوو نیکانو خلکو ته. اوس دا ده چې د دې خلکو خو ډېر مخالفین هم شته، دشمنان هم شته. اصل کې د چا خوالې بدوارې او د چا مدح د دې نه اندازه ولګوه. یو نیک او صالح سړی سره د علمیت نه، د پوهې نه او د سره د اخلاص نه د چا مخالفت کوه نو ته پوهېږي چې سړی په غلطي. او چې یو فاسق باجر را پاسېږي مخالفت کوي نو هغې مخالفت له خو د سره اعتبار نشته، د سره نه. هغه هم فاسق باجر دی په اسلام، خو د هغې اعتراضونه دي، بدین یې اعتراضونه دي، خپل کردار یې خراب دی، اخلاق یې خراب دي، د هغې اعتراضونه د سره اعتبار نشته دی. خو که نیکانو خلکو دی تنقید در باندې کوو نو بیا ځان سره احساس پیدا کړي څه مسله شته، اصلاح ضروري ده. نو الله تعالی وایي موږ دغه شان بدله ورکوو نیکانو خلکو ته چې د نیکانو خلکو سره بیا د نور روانو نیکانو خلکو هم ډېره مینه او ډېر محبت به ورسره دعاګانې ورته کوي، ښه یادونه به په ښو الفاظو سره به یادوي. انهما من عبادنا المؤمنین، یقینا دا دواړه زمونږ د نیکانو د مؤمنانو بندګانو نه وو. تر هغوی تعریف دی چې ښه خلک تر شوي. وان الیاس لمن المرسلین، یقینا الیاس علیه السلام د پیغمبرانو نه وو او دا هم بني اسرائیلو ته رالیږلی شوي وو. اذ قال په هغه وخت کې چې وی ویل لقوم خپل قوم ته الا تتقون، آیا تاسو نه یېرېږئ د الله نه چې د بتانو عبادت کوئ؟ اتدعون بعلا، آیا تاسو رابلی بعل بت؟ د بعل نه سوالونه کوئ، دا یو بت نو په هغه زمانه کې مشهور بت. وتذرون احسن الخالقین، او تاسو پرېږدئ بهترین پیدا کوونکی چې الله تعالی دی، او د هغه عبادت نه کوئ. تاسو د پیغمبرانو د تاریخ ته چې وګورئ تاسو ته به یو اندازه ولګي چې د کومه زمانه کې کومه برایي پیدا شوې ده، نو هم د هغې برایي د ختمولو دپاره پیغمبرانو محنت کړی دی او هماغه برایي یاده کړې ده چې دا برایي پرېږدوئ، دا مه کوئ. د نوح علیه السلام زمانه کې ځانله برایانې وي، جدا اندازې وو. ابراهیم علیه السلام زمانه کې ځانله مسلې وي. دغه شان ده کې اگر که یو بل ته نږدې وي خو فرق یې وو. انقلاباتو کې دغه انداز باندې فرق و. بیا او دغه شان ده کې د الیاس علیه السلام په زمانه کې بله فتنه وه، بله مسله وه. بعل بت نه خلکو شی جوړ کړی و، خدای ورته وایه. نو هم په هغه طریقه باندې په هغه انداز باندې پیغمبرانو دغې فتنې د ختمولو دپاره کار کړی دی. دغه شان ده کې شعوري کم چې هوښیار خلک دي، هوښیار علما دي د امت او د معاشري، د هغوی د دعوت او د هغوی د نشر و اشاعت انداز هم داسې پکاري چې کومه زمانه کې کومه فتنه راپورته شي د اسلام ته د خطره ده، فتنه ده، نو هم د دغې فتنې د ختمولو دپاره کار پکاري. هغه زمانه کې بعل بت، بله زمانه کې نور بتانو، په یو زمانه کې یو شی را پیدا کیږي، بله زمانه کې بل شی را پیدا کیږي، فتنه را پیدا کیږي. هم د هغې فتنې توړ پکاري. په دې وجه د امام ابن تیمیه رحمه الله په زمانه کې بله فتنه وه. خلکو چنګیز خان ته صحت ته رسولی و چې د خدایي درجې وله ورکړې وه، ډېر خلک یې خطا کړی و او ډېر خلک یې بېلارې کړی و. نو امام ابن تیمیه رحمه الله د بتانو په ځای، د قبرونو په ځای د چنګیز خان پسې ولګېد او د هغه ټولې کمزورۍ به یې کتل، یې مطالعه کول، یې قرآن او حدیث په رڼا کې به خلکو ته د هغې تشریحات کول. په دې باندې دشمن او در دې حده پورې چې دی یو کله چې د مسلمانانو دی ښه خراب کو، کمزوری کو او ډېر غرور یې ورله راکم کو، نو ده بیا دې حد ته راورسېد چې یو قانون یې جوړ کړی د یاپیق په نوم باندې. او دا یاپیق داسې قانون و چې په دې کې قرآن، حدیث، تورات، انجیل، زبور او دغه شان د هندوانو کتاب او دا ټولو کتابونو نه پکې لږ لږ خبرې راغستلې وي، یو میلاوټ شی یې جوړ کړی، هغه ته یاپیق ویلی کېدو. او دی ویل چې یاره زه دا ټول انسانان را یو کومه دې پرېله چې اختلافات ختم شي. دا ځانله فتنه وه. بیا د دغې نه چې په دغې ونه شوله د کامیاب نه شم، بل کار داسې وکړه چې دوه دارتونه مې جوړ کړي په هر ځای کې، یو به یاپیق و
او بل به شرعي عدالت. خلکو ته ویل چې داسې کار زه د شرعي قانون خلاف نه یم. که څوک قرآن او حدیثو باندې فیصلې کوي نو دغلته قاضي ناست دی، ورشي اسلامي عدالت ته ورشي. او که څوک یې نه کوي یا پیښته ورشي، تاسو سره اختیار دی. او دې کې چې کوم قاضیان کې نو ولې قاضیان هم 100% صحیح قاضیان چل ول پکې نه، یعنی فیصلې ټیک کول چل ولې نه کوي. بیا په اتنا را برسېره شو چې وسو کو دی قانون دی موجوده دغه خلکو قانون ته اسلامي قانون وایي، اسلامي ریاست وایي، کنه کو پریورته وایي. بیا پیتنا شو. امام ابن تیمیه رحمه الله په دغه ټیم کې بیا را پاسې د دې پیتنې جواب وکړ او اسلام تشریح یې وکړه چې الاسلام یعلی ولا یغلا. اسلام به غالب یې مغلوب نه او نه به د کفر سره برابري. چې د دوه قوانینو ته یو حیثیت ورکړي چې دا منو که دا منستا خو خد دا شی غلط چې اسلام یې نو کفر به خوا کې نه د سره بنای. دا ځان چې جماعتي په خوا کې به د غانو د فحاشو مرکز نه سره بنای نه به پریدي. نو دا اسلام غالب مغلوب نه او د کفر سره برابري نو ولا بل کفر شو. او خلکو ته ویل چې په دې شرعي عدالت کې تاسو بیا مندلما او قران په سر نیول امر سر رانه وخی زه بغړ بيدنه شوی خراب شوی بیا د اسلام تشریح ما غلطه کړی. دغه په هر زمانه کې خبر روانه. امام رازي رحمه الله خبر زمانه کې د ځان له پیتنو جواب وکړو او دغه شان کې ابن قیم ځان له خپل زمانه کې ډېر قربانیان کړې دي. بیا وخت یې یو زمانه د سراله بدی خاص کر جنوبي ایشیا کې تر ډیرو جنگونو د ډیرو بدترینو حالاتو نورسته چې خلک په دې خبره باندې متفق شو. زړه تاریخونه تاسو مطالعه کې درته پته ولګي چې اسلام د حکمرانۍ سره او د حاکمیت سره استکاره ویل نشته. چې کوم سړی نیکی حکومت ته بد سره نه ورزي د خلکو عقیدې جوړې شوې او چې کله حکومت لورغه د اسلام په خوا بنه ورزي مسلمانۍ په خوا بنه ورزي. پښتو کې لپاره خلک یو ټکی استعمالوي چې مولا د کرسي سره سکار دي او مولا کرسي غواړي. د دې انداز باندې یو خبره و او خلکو به ویل چې د دین څه شی دی مونږ روزه حج زکات دا به تشریح کوله. یو لوی ناسور په دې علاقه کې خور شو او دا نشریات د انګريزانو نه پاتې شو او د دعوتونه چلول یو د خلک پیدا کړو. خلکو د اسلام د جماعت او د محراب پورې محدود کړ او دینه بهر یې نه مانو. همدغه وجه وسم خلک نه مني چې خلک اسلام صرف د اوسو عبادتو نوم دي اخو یې نه مني او که پرز کا خلکو معاملات په اسلام کې داخلو منل اخلاقیات یې ومنل دغه شان د کې حاکمیت یې ومانو عدالت یې ومانو دا کوم فتنه چې د فتنې به ختم نشي د ظلمونه به ختم نشي د هر څه ختميږي. خو دا ځکه نه ختميږي چې خلکو دین جماعت دواره پورې محدود کړي د باری نه مني. په دې زمانہ کې چې کم دی به د امام مودودی رحمه الله ډیر قرباني او ډیر مهنت نشته او هغه په دې موضوع باندې ډېر کتابونه لیکل. دا یاد لرئ چې امام مودودی رحمه الله نه د خپل زمانه مجتهد چا منل دي چې مجتهد دي سینه ده او نه چا د سویری د چې د ټول امامانو مقابله کې د تابعداري ضروري ده سم چا نه دی ویلي. د دومره حیثیت لري چې د نظامی امور او نظامی مسائل هغه تحقیقات کړي دي هغه کوشش یې کړي دی په هغه طریقه باندې ثابت کړي دي چې په کومه طریقه باندې خلکو دا نه پی کړي ختم کړي هغه طریقه باندې دوی وضاحتونه کړي دي او د مستقل نسم د سینه د ځکه مجتهدین صدور چې کوم دي مشران مثلا داغین علاوه کې د پنځم د خبره نه ده بلکې امام مودودی رحمه الله ستاسو کتابونه چې ته مطالعه کین هغه حنفي مسلک والا سړی دی. دغه خلافت او ملوکیت وګورئ پنځم باب تاسو به وینئ. پاتې شو په ځینې مسایلو کې د رای بدلیدل د تعجبي خبره نه ده او دا ناشنا خبره د سره نه ده. امام ابو حنیفه رحمه الله ډیر استادان لرل شاګردان لرل او د ډیرو شاګردانو علمي مسائل دا غنه مخالف بدل دي. خدا د اختلافات نه و چې بس اختلاف مسله بدل شو نو وس یو بل سوري به کمر ولا د څه چل نو بلکې یو بل تعظیم احترام په خپل ځای باندې بیا موجودو اجتهاد او مجتهدین بس ټیک ده. ځینې پروي مسایلو کې اختلاف کېدل یا یو مسله کې خطا کېدل دا هم څه ناشنا خبره نه ده. انسان به خامخا خطا کېږي دا څه خبره ده. خلک کتاب ولیکي عام طور اوس هم دا زمانه غیر رواج دي چې کتاب ولیکي دا راواخلي او تقریض د لپاره علماء ته ولیکي زما دا کتاب وګوره که څه غلطي پکې نو ما په خبر کا کنه نو پکې ولیکه چې ټیک تصدیق کا هغه نه بعد بل ته ولیکي بل تاسو د کتابونو را کولاو کې نو تقریضات پی فلانی عالم په دستخط کړی دی فلانی عالم په دستخط کړی دی دا دوباره خلک ګوري چې قرآن خو نه اسمان نازل شو بس روغ رمټ محفوظ دی دا خو آسماني کتاب دی د تقریض ته خو ضرورت نشته. انسان خو خامخا خطا کیږي. تاسو نه ګورئ چې لوی حافظ وي منځبه ولاړی انسانان دي او ځکه به خطا شي کېدې شي خبره تعجب خبره نه را بلکې نبی رسول الله په خپل باندې مازیګر منځ کاو او رسول الله په ځای دوه رکعات وشو او چې صحابه ورته وي اې دا الله پیغمبر مونږ کچې شو کنه ستانه یو شو ویل نه کچې شوی خو نه دی ول تا خو دوه رکعات مونږ وکړو
دا څه تعجب خبره نه ده، انسان دی او دغه لپاره الله تعالی را لېږلی دی. د خطا کېدو معنی هم دا ده چې د انسان د خطا کېږي به چې خلک مسایل زده کړي. نو په دې وجه باندې هغه خلک شعوري خلک د د وخت زمانې د فتنو سره مقابله کوي، او هغه خلک اسې ټایم پاسې کوي چې هغوی بس ګوټې لګولې دي، یا په قبر پورې نښتې دي چې نه شي کولی، یا بت پورې د قیامت نه نښتې دي چې نه شي کولی. چا نه دي ویلي چې کولی شي، خو دې باندې وخت ضایع کولو ته ضرورت نشته، ځکه دا فتنه په الحال نشته دی. اوس غټه فتنه څه شی دی؟ غټه فتنه دا ده چې نظام معاشرت، نظام عدالت، نظام حاکمیت خلک د دین حصه نه ګڼي، اخلاقیات خلک د دین حصه نه ګڼي، دوی ته بار کړي دي. نو چې بار کړي دي نو غټه فتنه ده. اوس دغه مسایل د شرک په حاکمیت کې لګي دا خلک بوتان تصدیق نه کوي، ځان ته موحدین به وایي او قبرونو ته به نه کوي، بل چاته به نه کوي، د بل چا نه به امداد نه غواړي، خو په شرک په حاکمیت کې بیا مخته دي، توحید بیا هم نه دی، اسې به ځان ته موحدین وایي خو موحد به نه شي. نو د هر دور چې کوم فتنې دي کبار کې د فحاشي سیلاب دی، د هغې مخې ته جواب پکار دی، او که دغه شان ده کې د شرک کم اړخ را پیدا کېدو هم هغه اړخ باندې کار پکار دی. یو خاص ګوټې او رټې لګولو څه فایده نشته، اسې ټایم پاسي او خپلو بیانونو له داسې ښایسته عنوانات او رنګونه ورکول او سټایلونه جوړول هېڅ فایده نه کوي، تر څو پورې د اصلي فتنې نشاندهي نه شوي او د هغې مخنیوی نه شوي. دغه شان ده چې کله کومه مسالې مبارک ملحدین نه پیدا شي، فرض کړئ یوه زمانه داسې تېره شوله پاکستان افغانستان کې چې د حریت غټ زور خلکو د الله تعالی د وجود نه انکار کاوه، اوس بیا ځای په ځای د فتنې سر شروع ښکاره کړی دی. دا د وخت غټې فتنه دي، نو هم په دغه فتنه باندې کار وکړه. خو دا فتنه داسې ده چې ختمه شوه او بله فتنه راغله، نو بیا بلې خبرې ته واوړه په یوه پورې مدخله. نو دوی هم دغه څه وکړه چې الیاس علیه السلام د الله تعالی د عبادت متعلق خبره وکړله چې عبادت احسن الخالقین کوي، شرک په عبادت نه ځان وساتي. هغه زمانه کې خلک شرک په عبادت کې اخته وو، اوس شرک په حاکمیت کې اخته دي او لوی خلک پکې اخته دي. او دغه شان کې دوی پکې غټ کس چې کم دی دا پکې بال شمارو چې دا بال پکې تکړه دی، نو د بال نوم پکې واخیسته چې تاسو د بال عبادت مه کوئ، دا خالق نه دی، خالق الله تعالی دی. نو اوس دا معنی نشوله چې قیامت پورې څوک بیان کوي او د خلکو ته وایي چې خلکو د بال عبادت مه کوئ. خلک بال اوس څه پېژني، بال په کوم ځای کې دی؟ الوشتانه